هغه ازمایش او امتحان د پاره الله دته دوه لارې ښولې دي. یوې د نیکۍ لاره ښولې ده او بلې ورته د ګناه لاره هم نشاندهي کړې ده، ښولې ده. او بیا پیغمبران را لېږلي دي، د هغې شاګردان، د هغې خلیفګان، دا د نیکۍ او د بدۍ لارې ورته د هغې په واسطه ښولې دي. که دا د نیکۍ لاره مو واخېسته او دا م وکړه، نو هغه خوشحالۍ دي چې د انسان سترګې نه دي لیدلې، نه د چاړه کې تېرېدی شي. خلقت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، چې نه د غوږ د هغې تفصیلات اورېدلي دي، نه سترګې لیدلي دي، او نه د چا په زړه کې تېرېدی شي. او که د ګناه دا لار چې الله موږ ته د پیغمبرانو په ذریعه نشاندهي کړی چې دا ګناه ده، ځان ته ساته، دا لار چې اختیار کړه، نو بیا عذابونه هم هغه عذابونه دي د مرګ سره شروع شي چې هغه د چا په ذهن کې هم نه راځي او نه تېرېدی شي. دا د امتحان ځای دی. اوس خدای پاک په امتحان کې انسان سره بیا ښه کوي ډېر. د دنیا امتحان کې خو که د سوال ټیک که نمبر یې به میلو شي، که د غلط که بیا نمبر یې نشته، بیا به 0 بی. د آخرت دپاره چې دا کم امتحان کې دی کې الله انسان سره ډېرې ګزارې کوي. ګوره که سوال د غلط هم که دلته د ګناه م وکړه، فوري دې ورپسې توبه وویسته، بیا ټیک شوه. غټه ګناه ده چې د هغې نه دې ځان وساته. یو خوا شیطان او نفس دی، بل خوا پیغمبران دی، کتاب دی، عالمان دی، هغوی درته ترغیب درکوي. بل خوا تعالی دی په نفس کې الله هغه دلایل پیدا کړي دي په دې خپل وجود ته چې وګوره د کائناتو ته، نو ته به چرم ګناه ونه کې، ته به نیکي کې. شریعت ته یو طرف ته که یو هلک راغی حضور پاک ته کېناست، وي د الله رسوله نوجوان وی د ما ایمان تړه کېږي، مسلمانېږم، خو په ما شهوت غالب دی، خواهشات نفسانی، خاص شهوت، زه د زنا نه نشم صبرېدی. نو ماله به پکې د زنا اجازت راکې. هغه خو نه و که نه، لومبۍ زمانه وه، په دې نه پوهېدل چې دا پیغمبر خو چاله اجازت د ګناه نشي ورکول. ماله پکې د زنا اجازت راکه، نو زما ایمان تړه کېږي. صحابه وی اوه اوه دا څه وی؟ د حضور پاک په مخ کې داسې خبرې کوي، د فحش خبرو اجازت غواړي. نبی علیہ السلام مبارک ډېر هوښیار و، وی را نږدې شه، ځان ته یې نږدې که، ورته وی اتحبه لامک، دا زنا مور له خوښی چې ستا مور سره څوک وکړي؟ وی قربان دا څه وی؟ قربان دا څه وی؟ زما مور ته خو څوک دې نږدې شي، نه زه مور له خوښوم، نه به بل څوک مور له خوښه کړي. ګوره په طریقې پوهیږي. اتحبه لاختک، خور له خوښی چې ستا خور سره څوک دا بدفعلي وکړي؟ قربان دا څه وی؟ نه زه خور له خوښوم، نه بل څوک خوښولی شي. زما خور ته خو دې څوک نږدې شي. لور له خوښی، ښځې له خوښی، الله رسوله قربان زه نه ښځې له خوښوم نه لور له، زما ښځې لور ته خو دې څوک نه بد نظر وګوري، انا به بل څوک خپلې ښځې خپلې لور له خوښه کوي. خو چې دا خبرې حضور پاک هغه ته وکړی، په خپله پوه شو چې زه زنا کوم، چا سره به کوم؟ دا به چا سره کوم؟ د اسمان نه خو به څوک ښځه نه راغورځېږي، ابه یا د چا موري، یا به د چا لوري، یا به د چا ښځی، یا به د چا خوري. نو چې دی د خپلو له نه خوښوم، خپلې ښځې، لور، مور، خور له ویم هم چې بل به هم خوښه نه کړي، نو بل هغې سره ولې وکړو؟ ګوره دا سوچ چې سړی وکړي، دا سوچ په خپله به د ګناه نه وړي. دا دین فطري شی دی. ښه غلا یو سړی کوي، ګناه ده. ښه ته دا خوښی چې ستا نه څوک غله وکړي، نه، نو د بل نه ولې کوې؟ بل هم خفه کېږي. قتل ته دا خوښی چې ستا پلار دې څوک مړ کړي، نه، نو د بل پلار ولې وجنې؟ ته دا خوښی چې ستا زوی دې څوک مړ کړي، نه، نو د بل ولې کوې؟
غیبت ګناه ده. ته دا خوښه چې ستا د څوک غیبت وکړي بهتان دې وکړي نه، نو د بل غیبت او بهتان ولې کې؟ ته دا خوښه چې ستا مور خور دې څوک وکنځي نه، نو د بل مور خور ولې کنځې؟ ته دا خوښه چې تاله دې څوک په پیو کې اوبه واچوي او د اوبو ډک پیدا درکړي یا د کیمیکلو نه، نو بل ولې ورکې داسې؟ ته دا خوښه چې تا سره دې څوک په سودا کې دوکه وکړي نه زه نه خوښوم، نو بل سره ولې دوکه کې؟ ګوره دا څیزونه وفي انفسکم افلا تبصرون ځان ته وګوره. شریعت که یو طرف تم کې، شریعت یو طرف تم کې چې غلا ګناه ده، ډاکه ګناه ده، غیبت ګناه ده، بهتان ګناه ده، تکبر ګناه. ته دا خوښه چې ستا مخکې څوک مټې وي او کبر کوي تا باندې ځان لوی حسابوي نه، څنګه به داسې وکړې؟ نو ته ولې بیا تکبر کوې؟ ته د بل مخکې ولې مټې وې او ځان پرې لوی حسابې؟ ته دا خوښه چې ستا پوله دې څوک ووایي نه، د بل پوله ته ولې وې؟ ته دا خوښه چې د شپې دې ستا اوبه خور کې چاري د سره د په یخ سلی کې غنم اوبه کې او شاته در باندې اوبه څوک بندې کړي خپل پټي ته یې واړئ نه، نه خوښوم چې کوم په ټوپه کې ولم. نو بیا ته چې دا ځان له نه خوښې نو په بل ولې اوبه بندې؟ ته دا خوښه چې ستا بو سړی د شپې څوک یوسي نه، د بل هغه ولې وړې؟ ته دا خوښه چې زما د خلک عزت وکړي نو ته د بل وکړه. ته دا خوښه چې زما د بچي به سر د څوک لاس کېږدي رحم دې وکړي نو ته د بل بچي په سر باندې رحم وکړه او لاس کېږده. ته دا خوښه چې زه دې پردی جنۍ ته په لاره ځم او زه دې ورته نه ګورم نو انشاءالله ستا لور خور ته به هم څوک نه ګوري. دا دین هغه څیز دی، نیکۍ بدۍ هغه څیزونه دي که شریعت یو سایډ ته کې یو طرف ته کې شریعت نو بیا به هم ستا دا نفس او دا معاشره دا وایي چې دا کوه دا مه کوه. څونه آسان څیزونه یې زما ورونو. ته خو دا خوښی چې چا سره ښېګړه وکړې او دی ما ته په سینه لاس کېږدي نو الله ما سره څونه ښېګړه کړې ده نو 15 ځله ته هغه ته په سینه لاس ته شي کېښود. 12 میاشتو کې یو میاشت روجه نشي نیوی چې ستا پکې خیر دی، یو ورځ لوږه تنده تېره که ستا پکې خیر دی صحت به دې ښه شي. ته په 40 روپو کې 1 روپۍ نشي ورکولی په زکات کې، ستا پکې خیر دی، مال دله خدای زیاتی، ستا پکې خیر دی. ګاونډي سره دې ښېګړه وکړه، خپل سره رشته دار سره دې ښېګړه وکړه، ابرې لکه د غلامانو زندګي تېري خوشحاله به دا ټول څیزونه دي دا الله مونږ له راکړي دي زما ورونو. مونږ چې سوچ وکړو دا نیکي به کوو د دې ګناه نه. هغه هلک ته چې حضور پاک دا خبره وکړه هغه وی الله رسوله بس زما د زنا نه توبه ده، زه خپلې خور سره لور سره ښځې سره مور سره څوک نشم برداشت کولی چې زه کوم چا سره به کوم او هم د چا لور خور مور او د چا ښځه به بس زما توبه ده. رسول الله مبارک وله په سینه لاس کې خو کلمې شهادت یې ورته وویل او یو دعا یې وله وکړه. زه به یې پښتو کې ترجمه وکړم. یا الله دا هلک پاک او صاف کړي، الله اړې صفا کړي، الله د ګناه ته توجه نیکۍ طرف ته کې. قسم دی هغه هلک وایي د حضور پاک د لاسه سر مې په دې زړه کې دننه ومونته دننه او د هغې نه پس مې خواهش دومره لاندې لاړ چې خپل جایز بیبي ته به مې خواهش ډېر کم پیدا کېده. دا خدای پاک د دنیا امتحانګاه کې پرچه ده او غلطه دې وکړه بس ختم. بیا به سپلیمنټري دویم امتحان به ضمني ورکې او دلته پرچه دې غلطه کړه او فورا دې الله ته توبه وویسته. الله زما توبه معاف شوي، هغه نمبر یې دې بیا پوره شوي. او الله فرمایي قرآن شریف کې وایي د دې غټو ګناه نه ته ځان ساته. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، د غټو ګناهونو نه ته ځان ساته. نکفر عنکم سیئاتکم، دا واړه به درته زه معاف کړم. دا چې اودس کې په دې د نه رجوم، دا چې منځ کې په دې د نه رجوم، دا مسلمان تپوس ته وکړه په دې مې د نه ورجوله، په مسلمان د سلام واچو په دې مې د نه ورجوله. سبحان الله الحمدلله تسبیحات ته ووې د خدای ذکر دې وکړو په دې مې د نه ورجوله. وندخلکم مدخلا کریما، او رب العالمین فرمای وی دومره د عزت ځای به درکم، د عزت ځای
په دنیا کې چې کم ځای ته ورځې نو خلک به د قدر په کرسی کښېنئ د قدر په کټ کې به دې کښېنئ او بالښت به درکوي او مدخلا کریما جنت دی جنت به دله خدای درکړي په آخرت کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو حدیث د پیغمبر علیه السلام نه نقل کوي په ترمذي شریف کې شته حضور پاک فرمایي چې په بني اسرائیلو کې یو سړی کفل یې نوم کفل یا کفل خیر یا څوک وایي چې دې نه مراد سردار دی بهر کې خو یو سړی کفل یا کفل نومې دی حضور پاک فرمایي چې ډېر ګناهګار ډېر ګناهونه به یې کول ډېرې بدعملۍ به یې کول خلکو ته به یې ډېر سپک کتل چې په لاره به ته هر سړی به په جبر راټه د خلکو مالونه به یې قبضه کول مالدارو خپل قام وسره خپل نوکران وسره او د دنیا چې څه بدعملۍ وې زناکارۍ وې دا به یې کول یو جنۍ خوښه شو هغه جنۍ نه یې مطالبه وکړه د ګناه هغې ورته وایي چې زه ګناه نه کوم خو مجبور یم بلکې هغه جنۍ دله راله دې مالدارو ډېر زیات مال دولت ورسره وایي ماله پیسې راکړه څومره شپېته دینار ډېر لوی شی دا د سرو زرو سکه وه ماله شپېته دیناره راکړه وایي در کوم خو دا ګناه به راسره کې زه خو دا ګناه نه چې نه کې د خپل کار دی کوم هغه غریبه مجبوره وه چې زه څه وکړم اوس راشه د مجبورۍ نه اگر چې دا ګناه ده مجبورۍ نه هم نشي کولی دا هم ګناه ده مجبوره وه بس وي زه ټیک د شپېته دیناره ماله برابر کا بس چې ته دا ګناه به وکړو شپېته دینار یې برابر کړ ځای ورته خو پلانکي ځای ته راځه چې دا خپل خواهش زه هم پوره کړم ته هم پوره کړي چې هغه ځای له هغه جنۍ هم راغله ډېره زیاته خوبصورته او ښایسته وه او دې هم راغی او شپېته دینار یې راوویستل وې دا واخله اوس به زما حاجت پوره کوې هغه جنۍ په چغو چغو په ژړا شوه په لاسونو خپو یې اړچ راغی رپ رپې پې راغی او ډېره زیات رنګ یې بدل شو او ډېره بدله شو دا سړی ورته وایي دا کفل شپه راوسه وایي ولې یارېږې څوک خو شته نه دا خو شپه ده یو تی او یو زی بل خو څوک نشته مونږ خو څوک نه یو تی یو زیم بل خو مونږ څوک نه نو ولې رپېږې او چا نه یارېږې په زور در سره ګناه کوم پیسې مې دله درکړې اجینې ورته وایي چې دا پیسې مې د ډېرې مجبورۍ نه واخیستې او تاله هم د ډېرې مجبورۍ نه رالم خو دا رپېږم په دې چا نه یارېږم نه څوک شته نه خو یو ذات دی چې زما ستا په سر ولاړ دی د هغه نه یارېږم دا ګناه مې چېته نه ده کړې چېته به مې نه ده کړې د ډېرې مجبورۍ نه ورته غاړه ږدم خو هغه ذات نه یارېږم چې دې وخت کې هغه هم دی او ته مې او زه بل هېڅوک نشته خیرونو دا ډېره عجیبه خبره ده رجل ذکر الله خالیا ففاضت عینا حضور پاک فرمایي د بخاري حدیث دی چې د قیامت په ورځ اوه خلک به اوه کسان د الله د عرش د سوري لاندې وي هغه ورځ چې نور به دومره رانږدې چې یو میل به د سر نه اوچتي خلک به په خپلو خوړو کې جب جب ډوب پراته اوه کسه به د الله د عرش د سوري لاندې وي خوشحاله کې وي یو دا دی چې الله ځان ته رایاد کړي هېڅوک نشته دې ځان له دی دلته خو لا سړی شته دلته خو ښځه ده ورسره هغه سړی شته هېڅوک هم نشته ففاضت عیناه سترګې وبهېدې الله نه یې وژړل خدای نه کوم دا ګناه ان الذین آمنوا قرآن کې الله فرمایي بېشکه مؤمنان اذا مسهم طائف من الشیطان چې کله شیطاني وسوسه ورته د ګناه راشي چې را وکړه تذکروا الله یاد کړي فاذا هم مبصرون بس زړه کې خدای نظر واچوي د ګناه نه بیا په خپله خدای ساتي یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی شیخ بهاءالدین زکریا رحمت الله علیه غالبا په دې ملتان کې قبر دی ډېر لوی بزرګ نو هغه خپل پیر له لاړ داسې زمانه نه وه لکه دې زمانې هغه زمانې پیرانو چې بچاله
وظیفه ورکول او بیا به خلیفه کو نو ښه به تله چې د په سنتو برابر دی که نه دی او دی د ګناهونو مکروهاتو نه ځان ساتي که نه چې ښه به معلوم که په کلونو به سبا راځه او بل شب دا ذکرونه دې کوه مجلس ته راځه نو چې ښه به وتله چې دا سړی مضبوط دی نو بیا به خپل خلیفه کو چې دا اوس ته ځان له خپله یو خانقاه جوړه کړه ته ما خلیفه کړې او خلکو ته دا ذکرونه ورکوه شاگردان مریدان وسره شیخ بهاءالدین زکریا چې څنګه لاړه پیر صاحب سره بیعت وکړه 3 ورځې پس وله پیر صاحب خپل ټول وظایف ورکړل وایي زه خپل ځای ته تاله مې اجازت درکړه خلکو ته ښایه ته زما خلیفه شوي زاړه مریدانو د کلونو چا 2 کاله شوي دي د چا 3 شوي دي د چا 5 شوي دي د چا 6 میاشتې هغه یو بل سره چې مې ګویا شروع کړه چې عجیبه خبره دا ده زمونږ کلونه وشو مونږ هماغسې په شاګردۍ کې پراته یو او دې 3 ورځې تېرې شو 3 ورځې پسې سند ورکړه ډګري ولا ورکړه د چا 3 وشو د چا 5 کاله وشو شاګردان وي ناستو دلته او د 3 ورځې وشو 3 ورځې پسې ولا ډګري او سند یې ولا ورکړه دا پیر صاحب څه چلو پوه شو چې پوه شو چاته وې دا مریدان زما چې د 4 او د 3 کالو او 6 میاشتو د کال دي دا دې خورا جدا شي جدا کړل څومره دي وي دومره چاته یې ورشه چرګان راوړه را پیدا بس خو پیر صاحب و خلکو مانه چرګان وي چاړې م راوړې یو مرید دی یو چرګ ورکه وی دا لاړ شه خو داسې ځای کې حلال که چې هېڅوک نه شابه یو مرید دی یو چرګ ورکه مرید چاړه واخېسته او لاړ پیر صاحب حکم دی او دغه هلک له شیخ بهاءالدین زکریا رحمت الله علیه دله م ورکوي شابه ټول لاړ شئ چې څوک نی ګورئ چې ماشوم مې چې هېڅوک هم نی هلته به چرګه لالوي او ماله به راوړی یو لاړ داسې کوڅې ته ګوري څوک نشته حلاله کړه بل اخوا لاړ یو میدان ته ډاک ته ګوري څوک نشته حلاله بل اخوا لاړ خلکان دي بل طرف ته خو بس هر یو لاړ او چرګان چې دي نو داسې ځای کې حلال کړل چا د غر ویښ ته لاړ او څوک د غونډۍ شاته لاړ او څوک د پټي منځ ته لاړ او څوک د فصل په منځ کې خو چې ویې کتل چې څوک کم ځای نشته چرګې حلال که سره د چړې پیر صاحب له واپس راوړ دا بهاءالدین زکریا چې دی لاړ غیب دی مریدان وی دا دلې په 3 ورځې پس ډګري ورکړه سند یې ورکړه د پیر صاحب خبره نه مني غیب دی دی ګرځي کله یو غونډۍ ته کله بلې ته کله پټي میاس ته ځي کله کور ته اخر کې ډېر وخت یې تېر که واپس یې چرګ جمدې سړه د چړې راوړه او دیو دا مریدان خاندي چې ودې لیدل پیر صاحب خبره دی ونه منله او وخت یې هم ډېر تېر که مونږ داسې ځای کې چرګ خپل حلال که چې څوک نو او تا واپس جمدې جاړ راوړو پیر صاحب خبره دی ونه منله او تا ته ډګري په 3 ورځې کې میلاویږي پیر صاحب ورته ویې لکه تا دونه وخت یې ولې تېر که او چرګ خو دې ماله جمدې راوړه هغه وی صاحب وګرځېدم غونډۍ ته لاړم چې هلته مې وکتل نو زما رب هلته موجود و د غونډۍ شاته د غر شاته لاړم مې چې دلته لالوم چې سوچ وکړه د ما رب هلته موجود و یو کنډر کور ته لاړم چې دلته ګورم ما یې د ما رب دلته ما ویني دلته ما سره د پټو میاس ته لاړم ما انسان خو نشته خو زما رب خو شته هغه خو ما ویني صاحب تا ما ته داسې نو ویلې چې کوم ځای انسان نی تا څوک لفظ ویلی چې هېڅوک هم نی نو داسې ځای مې پیدا نه کړه چې کوم ځای زما رب نی هر ځای زما رب موجود نو زه څوک هم کم ځای حلال کړم مریدانو ته یې ودرېدل دې سړي له چې ما ډګري په 3 ورځو کې ورکړه نو ما ته د زړه معلوم شوي په 3 ورځو کې دننه چې د زړه کې الله موجود دی او پروت دی بس دقسې چې کوم ځای ګناه کې بس دا لنډ حساب کتاب شو یو ګناه ده او یو ځای کې نو ګورې که نه یو خوا بل خوا که نه ګورم بله را روان یو 100 روپو نوټ پروت دی زر دې پې خپه کېښوده د خپې لاندې دی یو خوا ګورې بل خوا ګورې څوک نشته لاس یې ور لاندې کړه اوچت دی که او زر د جیب کې واچو چې دا یو خوا بل خوا ګورې دا ولې ګورې چې څوک مې ونه ویني دا سوچ نه کوې چې الله خو مې ویني که د کوټې ګوټ ته ننوتې ګناه کې ولې کې چې د خلکو نه ځان
پټ کم د انسان نه شرمېږي د رب نه نه شرمېږي د انسان نه حیا کې د خپل پروردګار نه حیا نه کې چې د انسان نه حیا کې رب نه هم حیا وکړه نیکبخته کنه هغه کفل ته هغه جنۍ وایي چې ته وایې څوک نشته ولې نشته الله خو مې شته رب مې شته یریږ په رب نه یریږم چې خدای مې راونه نیسي ځکه یریږم دا ګناه مې چېرته نه ده کړې د مجبورۍ نه مې ورته غاړه کېښوده هغه کفل ولا هغه شپېته دیناره ورکړلې بچې خورې یا لورې دا واخله ستا او زه په مخه دې ښه او فورا الله ته مخ په قبله شو او توبه یې وویسته یا الله زه نه یریږم د خدای نه چې ماله دې حسن راکړی دی ماله دې مال راکړی دی ماله دې بچي راکړی دي ماله دې عزت راکړی دی ماله دې دولت راکړی دی هر څه دې راکړه زه نه یریږم او دا جنۍ یریږي دا جنۍ د الله پاک احترام کوي غریبه ده زه مالدار یم زه یې ولې ونه کم اقا وقت الله ته توبهګار شو توبه یې وویسته سار چې پاسېده دا د ما وینا نه ده د حضور پاک د په ترمذي کې حدیث دی سار چې پاسېد په دروازه باندې ورته فرشتې غټ جلي حروفو سره ډېر لوی یو کرښه لیکل کړي قد غفر الله لکفل چې دغه کفل یا کفل هر څوک چې دی دا الله معاف کړی دی او خدای بخلی دی الله هغه بادشاه چې کبیره ګناه دې مړ کړه غټه دې مړ کړه او الله ته دې لږ وجړل او توبه دې وکړله بس معاف شوې او چې د غټو نه ځان ساتې نو نکفر عنکم سیئاتکم دا پوټیني دا واړه ګناهونه درته الله معاف کوي وندخلکم مدخلا کریما د عزت څه بدله خدای درکوي مونږ خو ته جنت اخلو خو دنیا هم ته واخله دنیا کې به هم د عزت ځای لځې چې ورشي خلک به راته ټول ودرېږي دلته راځه صاحب کښېنه بالغ به راته کښېنې په خپو به درته زور کېږي خپو سوتلنګې ته به راته کښېنې او په جنت کې په قبر کې او په آخرت کې خو د عزت ځای دی اوس به ته وایې چې د دې ګناه نه به څنګه ځان بچ کوم دا عبدالله ابن عمر د مدینه منوره کې بار روان دی یو شپونکي و ګډې چیلی سرولې عبدالله ابن عمر چې و د حضرت عمر صاحب دی هغه پیسې امتحان کو هغه شپونکي ته ویل که یو ګډ را باندې خرڅ که کنه یار چې دلته حلال کو وخورو هغه ورته وی صاحب دا خو زما نه دي دا خو د پلانکي دي مدینه کې یو سړی یاد که دا ګډې چیلی خو د هغه دي نو زه څنګه پردې شی در باندې خرڅ کړم هغه ورته یې مړه دی خو راشه خبره کوو هسې امتحان یې پې کوو یو ګډ را باندې خرڅ که اوس پې دلته حلال کو ښه به یې رویت کو ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو او پیسې به هم درې درکو جیب کې به واچوي هغه ورته وی د خدای بنده هغه نه پېژني چې د عبدالله ابن عمر دی وی د خدای بنده پردې ګډ در باندې څنګه خرڅ کړم ماسخوتن چې زه دا ګډان بوزم هغه خپل مالک له مولا له نو ما ته به څه وایي چې یو ګډ پکې کم دې څه شو وی زه راته چل ښیم که چې کله ماسخوتن خپل څاروي بوځې ګډان هغه نه تپوس وکړي چې یو ګډ کم دی ورته یې شرمښ خوړلی شرمښ وخوړه هغه یې وړه خبره ختمه شوه ما به هم راته غږ نه کوي نو پیسې به دې موشي د هغه د غوسې نه به هم بچ شي او سره کړې غوښه به ته مخورې او موږ به مخورو تا مالک دلته کم دی تا هینې تا نه خبر دی تا نه څه خبرېږي هغه شپونکي عبدالله ابن عمر ته شا کړه او اسمان ته یې ګوته کړه وی این الله که مالک مې نشته نو الله مې څه شو الله خو مې شته ما خو وینې که بس عبدالله ابن عمر بچې نه ده نه ګډلم خو ما صرف ته کتې بس دونه معلومات مې کول لاړ هغه مولا لی ورته وی د احد په خوا کې ستا ګډان چیلي سرېدل ستا دې وي یو وی خرڅی که نه خو چې ته ووینې ما وکتل ما د ګډګډانو چیلي ټول کتلی دي خرڅی وي یو پسو په دومره وی دا زما شو او غلام را باندې هم خرڅ کړی دا به راله څوک سري هم هم خرڅ کړه عبدالله ابن عمر پیسې واغېښتې مالک لی ورکړی غلام هم ترې واغېښته او ګډې چیلی هم ترې واغېښتې غلام چې ماښام ماسخوتن
ګډه چیلې راوستی چې گاړه کې ودرئ نو هغه مالک ورته ویې لکه وی ته مې هم خرڅ کړی او دا ګډه چیلې مې هم خرڅې کړي پیسې مې اخیستې دي وی صاحب په چا وی د حضرت عمر رضی الله عنه په زوی په عبدالله ابن عمر دغه له بوز هغه غلام بس ګډه چیلې په مخه کړه عبدالله ابن عمر دروازې له چې ویډه ومقه وله راووت وایي دا عبدالله ابن عمر وی صاحب دا ګډه چیلې او زه تا غشتي یو وی او ما غشتې بچې وی زه ما ته هم د ملاستې وښایه چې زه کوم ځای څملم او ګډه چیلې کوم ځای وتړم ورته وی بچې ته ما ځان له نه غشتې ستاړه کې الله پروت و تا خپل رب په سر حاضر ګڼه د الله نه دې زړه کې یره پرته وه نو ما ته هغې الله له غشتې ځان له مې نه غشتې ځه ته ازاد یې د نن نه او دا ګډه چیلې مې بچې ځان له نه دي غشتې دا مې تا له غشتې دي بس ګناه چې دا سوچ دی کوم ځای د ګناه وکړه هره قسمه غټه ګناه چې که بل څوک نشته زما رب شته او ما ویني زه خو به د شپې وځم پردی اونه به ووام ولې د خلکو نه شرمېږم حیا کوم مالک نه یریږم لیکن خدای نه نه یریږي د خدای نه حیا نه کې د خدای نه نه شرمېږي د خدای نه پرده نه کې الله خو دې ویني که نه په دقه سوچ کوه ګناه نه په خپله بچ کېږي حضرت یوسف علیه السلام خشته و ډېر ښکلی دومره حسین او جمیل و خشته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د معراج په شپه مې یوسف علیه السلام ولید په څلورم اسمان کې اعیهما یوسف علیه السلام وی دومره ښکلی و چې د ټولې دنیا د حسنونو نیم حسن خدای غله ورکړ دومره ښایسته مشهوره قصه ده چې ته بل وخت بیا راته وکړم رونو د پلار نه جدا که ځکه چې د پلار ډېر خوښ و مینه یې ورسره کوی کې وغورځم لړ خلکو د کوی نه چا برقه ښکته کړې و اوبو پسې دې یې راوچت کړه د مصر په بازار کې خرڅ کړه د مصر چې کوم بادشاه و هغه له ور ورسېد مثلا هغه واغشت د هغه ښځه و زلیخا هغې چې وکته بس د هغې پیړه بیل د بادشاه د مصر ښځه د زلیخا هغې پیړه بیله چې دا خو ډېر خالق دی او دا کیدی شي موږ په خپله زویوالی ونیسو په کور کې دننه به ورسره خو دی یوسف ده کې خو وروسته د پیغمبرۍ نښې موجودې دي دې نه به خدای پیغمبر جوړی دې زلیخې ته نه کتلي دې نه به یې ورته کتل خدمت به یې کوه دې به ورته ډېر ځان مخکې اړه وراړو خو یوسف علیه السلام کې خو د پیغمبرۍ خوی دا دی چې پیغمبر خدای د ګناه نه او د شیطان نه معصوم او محفوظ ساتي هم د پیغمبرۍ نه مخکې وروسته د پیغمبرۍ نه مخکې هم د ګناه نه خدای محفوظ ساتي چې څوک دا ورته نه و چې پرون دې دا کارونه کول اوس د پیغمبرۍ وازونه کې زلیخې وی چې دا هلک خو به زما خوښ د دې خو به خپل جال کې ګیروم خو چې څنګه به یې ګیر کوم د هغې په محل کې یو کمره وه چې په کوټو دننه کمره وه دا زنیم قرآن شریف کې الله وایي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب ابواب جمع ده دروازو ته وایي یو پالنګ کې کېناسته خلک مونږ ته پخوا پالنګ وي اوس ورته ډبل بیډ وایي هغې ښه ډول یې کړی دی او ځان یې ښه ډول یې کړی ځان یې خشته کړی دی او دی خو یې غلام اواز یې وکړه راځه دا دننه کو یو دروازه هم جرنده کړه بله هم جرنده کړه بله هم جرنده کړه هر څومره دروازې چې وې ټولې جرنده کړې یوسف علیه السلام را دننه پوه شو چې جال کې خو مې ګیری خو چې خدای صبر کو هغه سر ښکته کړی یوسفه ما ته نه ګورې کتلو له تا ته نه یم اخیستې تا ته یې ګورم څه حکم یې زما متعلق د خدمت ما ته چې زه د خدمت کوم او ته وی یوسفه ګورو دا جال کېنښلی ای یوسفه ډېرې ښایسته سترګې دي وی د ټولو مخکې به دا پټېږي ختم به شي یوسف په ډېر ښایسته مخ دی او لاسونه یې ډېر ښکلي دي وی دا به خاورې شي ختم یوسف په ډېر ښایسته ویښته دي او دا ویښته یې څونه مزېدار وی دا به رانه ورجېږي ختمې به شي
ښځه پوه شوه چې دی خو جال کې نه راځي ته ما ته نه ګورې وې نه ولې وګوره حکم کوه وی حکم دا دی چې ما سره به نن دا ګناه کې او دا زلیخه هم ډېره ښکلې وه ګوره دا هم خشته وه ته ما ته وګوره که زه دې ولیدم نو ما په شان خشته ښځه به درته بل ځای میلو نه شي هېڅوک دلته نشته دقه دی یو ځای مې وکړې او نن دې پرېږدم نه ما سره به لازما دا ګناه کې دا ناروا به راسره کې تم خشته او زم خشته وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك رازح او تسوي قال معاذ الله الله نه پناه غواړم د الله په ذات پناه غواړم د دې ګناه اوس ګناه الله خو شته که انه ربي احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون کم ذات چې د دې حسن ښکلا د وجې نه ما له د بادشاه محل راکړی دی او ډېر عزت یې راکړی دی بهترینه ټکانه یې راکړې ده هغه ذات خفه کړم ته چې دا سترګې یادې دا ما له چا راکړی دي الله نو په دې سترګو د خدای دشمني وکړم زه مثلا یو سړي له یو چاړه ورکړمه چې دا چاړه واخله په لور مې دوه جوړې کړې یو ځان له یو تاله ډېره ښه چاړه ده زه دا کور ته یوسه او په دې ټیپر مې پر بنګلی بنګلی پلې کوه یا د قربانۍ ورځې را روانې دا واله ما ورسره خو کړل قیمتي چاړه مې وله ورکړه هغه چاړو چته کړو په مې راغر وله وزې پې وواله زما زوی پې و رښتیا وایي خلک به څه وایي نمک مردار هغه د سره خو کړل او چې کوم څیز یې دله جوړ کړه نو تا هغه د ده خلاف استعمال که ظالمه که بله چاړه هم ګناه ده خو دا خو ما دله درکړل ما د سره خو کړل نو ما پې وجنې نو دا سترګې چا راکړې دي الله نو چې الله راکړل نو د الله پې خفه کوم د الله په دشمنۍ کې وچلو دا مخ او دا ښکلی شکل چا راکړی دی الله نو د خدای په دشمنۍ کې استعمال کوم الله پې خفه کوم ما سره ښه کوي ښکلی شکل یې راکړه شکر پکار دی چې زه یې دا کړم نو زه به پرې خدای دشمني کوم او دا خشته وجود الله راکړه نو چې د الله په شکر یې پیدا کړم د خدای په دشمنۍ کې ولې وچلو دا انه احسن مثوایا انه لا يفلح الظالمون او چې څوک د خدای دشمني کوي هغه ته ظالم وي او ظالم چته هم نه کامیابېږي ګوره فورا ورته کې سوچ راغی دا چېرته کېدی شي د خپل رب ولې خفه کړم دغه د ګناه خو یو 2 منټه مزه ده ختمه شوه بیا به څه کوم د ګناه یو منټ مزه ده یو 2 منټه یو 15 منټه مزه ده یو 10 منټه مزه ده د 10 منټو مزو له د آخرت ټولې مزې ولې تباه کړم د جنت ټولې مزې ولې تباه کړم الله ولې خفه کړم دغه سوچ کوه ګناه به بیا نه کوې الله مې په سر ولاړ دا نعمتونه اندامونه خدای راکړل نو د خدای په لار کې ولې نه استعمالوم تلاوت پې ولې نه کوم قرآن ته پې ولې نه ګورم دعوت و تبلیغ کې ولې نه استعمالوم دا خپل لاسونه دا خپلې خولې دا خپله ژبه درس و تدریس کې ولې نه استعمالوم تسبیح پې ولې نه اړوم په ژبه الله ولې نه یادوم دقه سوچ به کوې بیا به د مدد الله قسم دی یوازې دا نه مدد به د الله کې وروستو راځي وندخلکم مدخلا کریما بیا به د خدای پاک مدد کوي زلیخې وې چې په دې چېرته کار کوي پرېږدم دی نه خو دروازې جرنده دي او چابیانې دا دي ما سره پرتې دي ورپسې راپاڅېده چې راپاڅېده یوسف علیه السلام لکې الله ته یا الله زما څه وس دی باقي زه خو دې نه که په زور چابیانې علم اوس اغېشتی شم د سړي طاقت زیات نو لاس مې ورسره یو ځای کېږي دا هم ګناه ده پیغمبر خو داسې هم نشي کولی دا به راځي ما ته به لاس اچوي زه به ترې ځان بچ کوم بیا دې سره ټچنګ راځي زما دې وجود سره به د دې لاسو سره د دې وجود سره به زما لاس جنګېږي که په زور د دې نه چابېلم دې سره زما لاس جنګېږي دا هم د پیغمبر دپاره دی خو دغې وخت کې خو لا نبوت نشته وروستو میلاویږي خو لکه پیغمبر له دا مناسب دی هغه وخت کې مړه کې سوچ و چې زه پردی ښځې له څنګه لاس یوسم دې نه څنګه ځان خلاص کړم دې له څنګه لاس یوسم دې سره څنګه جګړه وکړم په زور څنګه چابیانې والم ربه ګیرې یم خدایه دقه مې وس دی چې روان شو جرنده دروازې ته روان شو الله وی نه نه ته به ګناه نه ځان ساتې زه به دې مدد نه کوم ته به ما خوشحالی زه به دې مدد نه کوم
ته به خپل خواهش قربانۍ زما دپاره زه به دې مدد نه کوم. حضور پاک فرمایي تاسو ته زه بار بار وایم انا اغیر منکم والله اغیر مني، چې زه ستاسو نه غیرتي یم، الله زما نه غیرتي دی. الله غیرتي ذات دی. ته ما خوشحاله زه به دې هم خوشحاله وم، زه به راته ټولې لارې اسانومه. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې څنګه زلیخه ورپسې شوه او دې ته مخکې شو، الله په خپله ورته جرندې م کولاو کړې، دروازې م ورته کولاو کړې. وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. هغې قصد وکړه او که یوسف علیه السلام سره زما مدد نه وي ده به هم قصد کړی، خو د پړه کې زما ذات زما د ګناه د نه کولو دلایل پړه کې پراته وو، هغې ته یې وکتل، د ګناه نه بچ شو. او چې څوک ګناه کوي ظالم دی. الله وایي زما مدد وله وکړه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. یوسف زما خالص مخلص دوست دی، او چې څوک د ګناه نه ځان بچ کوي دغسې الله وایي زه مدد کوم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب. یوسف مخکې د زلیخه خو خواهش په مخه کړې ورپسې ده. یوسف یې د کمیس نه کلک ونیوه، هغه خو سړی و، دا ښځه وه، هغه کې نبوي طاقت و، زور یې ولګو، لمن ته شاته وشلولو، دواړه بار ووتل. دا په خپل خواهش کې و، په سوچ کې نه وه چې بار ووتل. هلته د زلیخې خاوند دی عزیز مصر، خلق راغلی دی، خلق بادشاه له راځي که نه، دا کار مې وکړه، دا وکړه، دا وکړه، ښځه م راځي، ماشومان زه ورسره داسې چې وکتل، وزیران مو چې ویې کتل، بس بادشاه م رنګ زیړ شو چې دا څه په جنجال، ټولې دنیا مې ښځه ولیده چې هلک پسې منډې وهي، کمیسې ته یې وشنو. بس هغه حیا خو لاړه د بادشاه. خلک هم حیران دي چې دا خو په سترګو هر څه ولیدلی شو. کور نه بار ورپسې راووته، چمن ته ورپسې راووته، میدان ته راووته، لمنې ته یې نیولې ده. خوب هوښیاره وه ښځه، فورا الزام یې په یوسف علیه السلام ورواړو. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. وایي ستا ښځې ته چې څوک لاس واچوي ای بادشاه ته به څه کوې ورسره؟ یا به سخته سزا ورکوې یا به جیل وله ورکوې. مطلب دا چې یوسف ما ته لاس راواچو، ما ورپسې را منډه کړې، قرآن راوتښتېد. خدای دا به څه کوي؟ یوسف علیه السلام هي راودتني عن نفسي، ما نه دې مطالبه کړې وه د ګناه، نو زه ترې راوتښتېدم. اوس په داسې موقع کې خلک د غریب مدد نه کوي، د چا مدد کوي؟ د سیب مدد کوي. اوس به څه کېږي؟ زلیخې وې ما ته یې لاس واچو، رانه تښتېده، ما ته یې لمن ونیوه، ما را ټینګو چې ولې لاس راچوې؟ هغه وې ما ته یې لاس، ما نه یې مطالبه وکړه، زه ترې راوتښتېدم. اوس به څه کېږي؟ قرآن شریف کې الله فرمایي په 12 دیارلسمه سپارې کې 12 په آخر کې وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. یو ماشوم لږ یو رکوټ اختلاف پکې شته، خو راجح قول ده چې یو ماشوم د مور سینه خوړله، هغه د مور سینه پرېښوده او ګوی یې شروع کړه. که لوی سړی و خلکو به خوله کې والو چې کېنه زلیخه د بادشاه ښځه پاکه راته ځانه قصې پسې کې. که لوی سړي دا خبره کړه، که روغ سړي دا خبره کړه، مشر بالغ کړی وه، شلو به ملامته کړی، ځکه خلک بادشاه خوشحاله وړاندې چیر څنګه خو په ظاهر کې بادشاه خوشحاله. او د ماشوم خبره څوک نشي رد کولی، نه ماشوم خوله کې والی شي. هغه وی د دې یوسف کمیس وګوره، که د مخکې نه شلېدلې وي نو بیا ښځه رښتونې ده، دې پې ورته و، هغې ته ځان خلاصاو نو کمیس وشلېده. او که کمیس د شا نه شلېدلې وي نو هغې ته طلب کو، دې ته روانو، دې را ټینګو، نو کمیس د شا نه شلېدلې. کمیس وګوره. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
بادشاه وی ورېږه راولې دا کمیس زه په خپله ګورم څوک راته دروغ ونه وایي چې کمیس یې وکت شا نه شلیدلی پته ولګېده چې نقصان د ښه دی او اعلان وکړه بادشاه چې ښځې ټوله غلطي ستا ده ماشوم خبره وکړه د ماشوم ګوی رد کېدی هم نشي شا نه دې کمیس تېران تښتېده او تا راخ کمیس نیولی دی یوسف ته بس یوسف ته دې خبره دلته کاڼه کېده بار مخ وره او نقصان ستا دی الله د یوسف علیه السلام پاکي راوسته او داسې نه دلته خو عزیز مصر وی رستو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي بیا جیل ته ولیږه یوسف علیه السلام بادشاه چې دا ښځه خو مې په مینه ده او جنجال جوړېږي جیل ته ولیږه جیل نه چې کله بادشاه راسته اوږده قصه ده بل وخت بیا راته وکړم نو یوسف علیه السلام مې داسې نه کېږي زه به هلې وځم چې زما د معاملې خبره وکوي پته ولګي چې ګناه زما وه که د زلیخې وه داسې نه کېږي داسې چېرته کېږي زلیخې په خپله اقرار وکړه انا راودته عن نفسي فاستعصم په خپله وایي ما ته مطالبه کړې ده ما کړې دا ما کړې او چې کله ښځو د مصر په زلیخې پسې خبرې شروع کړې چې ښه وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين او دومره مشرې ښځې ته ګوره هوښیاره ښځه او قابله او د بادشاه د غلام نه مطالبې د زنا کوي نو هغې ورته دعوت جوړ کړه هغه ښځو ډوډۍ جوړه کړه او تکیهګانې او بالښتونه یې کېښودل او میوې یې کېښودې چاړې هر یو له ورکړه دا میوې مخکې خورئ فروټ خورئ وقالت تخرج عليهن يوسف عليه السلام تبيد رادن شا فرادن شو فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك کریم چې یوسف را نږدې شو دی جنه ښځو ورته وکتل نو هغې د میوو په ځای په لاسونو چاړې راښکې دومره خشته و چې اخوا یې ټوله توجه شوه زلیخې وې تاسو خو ګوتې پرې کړې ما خو ګوتې لا نه دي پرې کړې دا هغه هلک دی چې تاسو ما ملامته کوئ چې تا ته مطالبه کړې ده دا هغه هلک دی لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الخاسرين وی اوس به دی لازما زما خبره مني چې ونه مني جیل ته یې لېږم جیل ته یې ولېږه وروسته اقرار وکړه چې دا ما دا ګناه کړی یوسف علیه السلام له خدای بادشاهي د مصر ورکړه لا اول وزیر زراعت شو وروسته د مصر بادشاه شو زما وروڼو ګناه نه چې ته ځان ساتې دا د یو سړی نه وایي چې زه خو ګناه نه ځان ساتم خو بیا وکم بیا وکم ډېر خلک ما ته هم دا وایي نه 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 ماحول بدل که بس مردارې خوا کې چې سپی ولاړي لازما به مرداره خوري او چې دا مرداره دې ته لرې کړه اوبو ته دې وغورځوله بیا به سپی څه مرداره وخوري د ګناه ماحول به بدلی ځان به د ګناه نه اخوا کوي چې کوم ځای ګناه کې غوړه ټینګ کا او یوه اخري خبره بله واوره ایرونو د نیکۍ چې د چا پړه کې راشي نیکي نو الله پاک چې تر څو یې کړي نه که نه یا قصد د نیکۍ نه کړې نو دته ثواب نه میلاوي او چې ګناه د انسان پړه کې راله ګناه او تا قصد وکړه چې نه کوم دا ګناه بیا هم راته ثواب میلاو شو الله وی ولیکې ولې یو نیکي وله ولیکې ولې دله ګناه اړه راله او ځان یې تې وسات دا نه وایي چې ځان دې وساته ګناه اړه ځان تې وساته نیکي دله ولې لیکمه قسم په خدای نیکي دله لیکي الله ډېر مهربانه ذات ډېر مهربانه ذات د ګناه نه برونو ځان ساتو دا ښکلی وجود دا سترګې دا پوزه دا غوږونه اندامونه موږ له الله راکړي په کار دی چې موږ د خدای په دشمنۍ کې د اندامونه ونه چلو د الله په رضا کې د اندامونه وچلو لږ ساعت د ګناه خوند او ټیسټ یې ډېر معمولي او هېڅ په ګوتو نه درځي په دې لاره که ته پردی جینۍ ته وګورې په ګوتو څه دره دی په موبایل کې که ته پردی جینۍ ته وګورې تا له په ګوتو څه دره دی په غوږ باندې که ته د یو جینۍ ګانه واورې تا له په ګوتو څه دره هېڅ هم نه هسې دې رب خفه کړه په کار دی چې موږ خپل رب خوشحاله او خپل الله خفه نه کړو د دنیا خوشحاله او د آخرت خوشحاله د هغه رب په لاس کې دي موږ له بیا که خیر راکوي انشاءالله خلوزي د سیدو جانواز خان ښه
او الله دې وبخي، الله دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او د پیرانو د کندي د بلال مور وفات شوې ده، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او الله دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. زموږ د جمع ملګري دي فرمان لالا او دوه راتره زامن یې وفات شوي دي، الله دې مغفرت نصیب کړي او رب العالمین دې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. سیزو د کندي د نصیر ورور وفات شوی دی او دا ما ووی رب العالمین دې مغفرت نصیب کړي. او نسیم څنګه دی په عمر حیاته؟ دعا ورته وکړئ نسیم ته چې الله وله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي، الله تعالی یې جوړ کړي. دا په سعودي کې مسافر دی، کاروبار یې بند دی، الله تعالی دې په کاروبار کې برکت واچوي. حاجي خا مسقط والا حاجي عماد د مسقط والا بټګرام کې د ماما زوی هغه وفات شوی دی عبدالصمد، الله دې مغفرت نصیب کړي. او دا زموږ د شیر عالم دی د دسخر مبلوز وفات شوی دی. او داسې نیک سړی و خدای دې وبخي. سهار یې تلاوت وکړو، درې سپارې راته پاتې دي چې تلاوت وکړو، درې سپارې تلاوت وکړو، بیا اودس مات کړه، بیا اودس وکړه، 2 رکعته لمونځ کړم، ناګانه وفات شو. دعا وکړئ ټولو ته الله تعالی مغفرتونه نصیب کړي، الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. دا ټول مردگان چې د مال چا نومونه واخیستل، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. الله تعالی ته وارثانو له صبر ورکړي. زموږ د دې جی آباد هغه فیضان الله لالاجیم غریب بیمار دی، د ګردو تکلیفونه یې دعا وکړه چې هغه له الله روغ صحت ورکړي. الله چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې په کورونو کې، الله ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. زموږ نجیب الله خان بیمار دی، هغه ته هم دعا وکړه چې الله تعالی وله روغ صحت ورکړي، الله وله شفا ورکړي. څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. چې کم دوستان بار ملکونو کې دي، مسافر دي، الله ته د سفر د مشکلاتو نه وساتي او د خیر او برکت ژوند یې نصیب کړي. ډېر ملګري د بار ځای نه راغلي دلته کې زموږ د مانځله، الله تعالی په یو یو قدم ولا اجرونه برکتونه خوشحالۍ ورکړي. یا الله ته زموږ د ګناه نه نفرت پیدا کړي، د ګناهونو نه مړه تور کړي، الله د نیکو اعمالو توفیق راکړي، خدای د نیکو اعمالو توفیق راکړي. الله هغه اعمال زموږ په اړه کې واچوي، موږ له پې عمل راکړي چې ته پې خوشحالېږې. او الله تعالی چې کوم اعمال داسې چې ته پې خفه کېږي، خدای زموږ ته کرکه او نفرت پیدا کړي. یو بل ملګری دی، ما یو سم په لار کې تپوس وکړه، هسپتال کې دی، د معدې تکلیف یې دعا ورته وکړه چې الله وله شفا ورکړي. نسیم ته بیا هم دعا وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي. بشیر جان دوا غواړي، بدله دې خدای خیر او برکت ورکړي. او الله دې د یو د ښځې ورته نه کوو او باقي دې وله خدای پاکه نور خیرونو برکتونو خوشحالۍ نصیب حکم ورته. نو زه به ورته څه ووایم؟ نو دله د اخلاص نه به زه خدای دې وله ښځه ورکړي. دی بوډا دی ډېر نو او درون هم ډېر دی، خو زه ښځې سره ظلم دی یاره، دله خو به دوا وکړو، ښځې سره زیاتې دی. خدای دې وله ورکړي. بشیر جان دې الله خوشحاله کړي. لنډ دا به ووایم، تاسو ټول دې الله خوشحاله کړي. الله ته زموږ نه د دنیا او آخر کامیابي او کامراني نصیب کړي او د هر قسمه فتنو، آفتونو، مصیبتونو نه الله په امن کې وساتي. زموږ طالب علمان دي، د وفاق امتحان یې را روان دی، د خالي په ورځ باندې ټولو دیني مدرسو کې هغه کراچۍ نه واله خیبر پورې الله ټول په خپلو امتحاناتو کې په ښو نمبرو کامیاب برحمتک یا رب.